منز په مکه مکرمه کې فرض شوی دی او په دې کې بیا مختلف اقوال دي چې هجرت نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا هجرت نو کړی مدینه منوره ته په مکه مکرمه کې وو دومره میاشتې مخکې یا دومره میاشتې مخکې خو چې کوم پکې زیاتر علماو ذکر کړی دی او صحیح قول دی هغه دا دی چې منځ د هجرت نه 18 میاشتې مخکې ځکه شپاړسم پکې شته داسې نور اقوالم پکې شته خو 18 میاشتې مخکې یو نیم کال وړاندې د هجرت نه په مکه مکرمه کې 15 وخت منځ حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په امت باندې فرض شوی دی 18 میاشتې یو نیم کال صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې منځ کړی دی په جمع باندې کړی دی او منفردن ځان لیم کړی دی خو اذان په مکه مکرمه کې نو الته چې کوم منځونه شوي دي 18 میاشتې یا 14 میاشتې یا 19 میاشتې یا نور داسې اقوال دي پکې خو 18 میاشتې چې کوم منځونه شوي دي دا بغیر د اذان نه شوي دي الته اذان نو وجه سوا دی خبرو باندې ځان پوه کړي وجه داوا چې په مکه مکرمه کې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره صحابه کرامو تعداد کمو التا چند کسانو او هر ټیم بسرا موجودو هر ټیم بسرا یو ځایو په یو ځای کې بناستو نو اذان خودی د پاره دی چې خلک ډیری په مختلفو ځایونو کې په دنیا کې مشغول او مصروفي او اذان ورته وشي او هغه اذان په وجه باندې او په بلنه باندې دوی جمعات طرف ته را متوجي شي او جمعات لراشي او خبردار شي چې د جمع ټیم قریب دی او نږدې دی اذان دی پاري نو بس په هغه زمانہ کې صحابه کرام کمو یو ځای به یو اکثر په یو ځای کې بسره ناستو نو اذان ته ضرورت نو بس ډایرک با د جمع ټیم چې کومو د مانځه ټیم هغه دوی سره معلوم کړه یو بس په مغه ټیم بسره یو ځای لراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بجمع ورکړه او صحابه کرامو با حضور علیہ الصلوۃ والسلام په اقتدا کې منځ ادا کړ 18 میاشتې داسې تیر شوي خو چې کله مدینه منوره لراله هجرت وشو د الله په حکم باندې التا د صحابه کرامو د مسلمانانو د اهل ایمان او د اهل اسلام تعداد زیات شو ډیر شو څوک بچرتو یو ځای بنو مسجد نبوی شریف با تنگو ټول کسان به په هغه کې په یو وخت کې په یو ځای باندې نه راتله نو څوک به مسجد کې او څوک به په کور کې او دا اذان چې په اسلام کې رؤوته دا اول کال د هجرتو چې هغه کال یې درته معلومي پهلنای کال د هجرت اولنای ډومبنای کال د هجرت خلک ډیر شو دل تارته یو حدیث وای موس چې کله خلک ډیر شو حضور مبارک سره دا یو غم پیدا شو چې دا خلک با د جمع په ټیم کې د مونږ په ټیم کې با دا خلک مونږه مسلمانان با څنګه سره را یو ځای کوو څه شی وکړو ځکه چې اکثر خو مونږ سره یو ځای نه یو څوک په اطرافو کې مسلمانان شو څوک په خار کې څوک په کلو کې څوک په دنیا کې مشغول او مصروفي مخکې خو مونږه تعداد کمو دا به اوس مونږه څنګه را یو ځای کیږو دا
دې خبرې حضور علیه السلام مبارک ډیر په پریشانی کې اچولایو چې دې دپاره به داسې څه شی وکړو